د نبی علیہ السلام په دور کې او زنانه رااله بوډۍ زنانه سردار کونین مبارک ته وی ز کلمه وایم تا باندې ایمان وروړم بوډۍ مور دی د اوس قبیلې سره تعلق دی د 90 سال عمر والا بوډۍ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک درال اے د الله حبیبا ایمان وروړم سما ایمان به قبول وی کنا محبوب مبارک وی د ایمان دروازه بند نه دا هغه لاس مبارک لاس کی خودو کلمه د توحید بیان کړه اقرار وکړ په نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایمان ورو هغه بوډۍ زنانه لاړ کورتا عزیزانو سبا مازیګر باندې کور کې دیو بلې دلا بوډۍ خزلا کورونو کې خو لیټونو خدا د اوس زمانه خبرې ستاسي د کورونو کې زړو آبادیو کې اوسم د ټیوی د پاره تاخونه شتا خو وران شټول اتاخونو کې به دیو کې خدلا لاټین به کې خدلو ساده زندگی بوا خولي نو د آدم خبره څنګه ساده وا بوډۍ زنانه مې د مازیګر ایمان وروړي کله چې شپه تیاره رااله خپل اهل و عیال ته وی ای بچیانو دا دیو ماتا څو کلونه باله شوه ما دې څه پیدا اخیستی نه ده او بچیانو دا ډیوه یوسئ چې د سردار کونین ملمانه ترې نه پیداوالي چیرته یوسو مورې یوسئ دا ډیوه مسجد نبوی شریف ته یوسئ د بوډۍ ډیوه رالاله مسجد نبوی شریف کې لګېدلې ده سردار کونین مبارک میں صحابو ته دعا غواړي اے صحابه کرامو دا ډیوه چې چا بل کړې ده الہ العالمین دی جنت کی زما ګوانډي جوړ کی عزیزانو هغه بوډۍ بارکی سار لس بجې ټیم خوشات اشراق وفات کیږي جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی حضور پاک ته وی اے د الله حبیبا اوس قبیله کې او زنانه وفات شوه دا د هغې جنازې ته لاړ شه او هغه به جنت کې ستا ګوانډی وي ټول وایي سبحان الله ابه ستا ګوانډی وي او جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مبارک زیر روړو زر محبوب مبارک میں دې زنانه کمی او عمل کړي چې دې جنت کې زما ګوانډی جوړه شوه دا کم او بهترین عمل کړي زما محترمو چې کله خبر پته ولګېدله محبوب ته وایي دا هغه زنانه ده چې بېګا ستا په جومات کې ډیوه بله کړې وه جوماتونه آباد کوي جوماتونه جوړ کوي او په دې نیت جوړه وه چې زه به یا راځم یا به نه راځم یا به مونځ کوم یا به مونځ نه کوم پکې